حدیث کې راځي خو پیغمبر جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الصلاة عماد الدین صلاح is the pillar of Islam. نماز دین کا ستون ہے چې دا موږ چې دی دا د دین ستن د ستنه نو ګوره دونه ضروري شیز دی چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام د موږ دپاره دا خبر وکړه غوره یاد ساته مسلمانه چې دا موږ غوره د دین ستن ده نو دا همیشه قایم ساته غوره نه چتو نو هغه چت پستونو باندې ولاړ یا په دیوالونو باندې ولاړ هغه دیوالونو ته چې وغورځي نو دا چت به برقرار پاتې شي چت به غورته الکه چت به غورځيږي کنه به غورځيږي یعنی کوم انسان چې موږ اونکو نو د خپل دین ولړو زکه چې ستن ورته ویل شوی ده زکه چې موږ ته پیغمبر علیه السلام ستن ویل ده چې دا د اسلام ستن د غوره الی به د ستا د دین قایمي او الی به د ستا د دین ولاړي چې ته د خپل منځ او د خیال ساتي او کو خیال نه ساتي نو خپکیږي مده د ستا دین ورو دینه ځکه پیغمبر علیه السلام فرمایي اسلام او د کفر میس کې چې کوم فرق دی نو هغه مونږ دی د ډیرو امامانو دا مسلک دی چې کوم انسان مونږ نه کوي کنه مونږ نه کوي نو دې قتل کې قتل یو امام دی امامانو کې یو امام دی هغه وی کوم انسان چې مونږ نه کوي کنه او دې بیا مړ شو نو د مسلمانانو په مقبره کې مخه خوي یا الله زما دې توبې نو نن مونږ سوره د مونږ په بابت کې سوره مونږ لکه په غفلت کې مبتلا یو تاسو سوچو کې کنه زمون اکثر نوجوانان ملګری زمون اکثر مشران خزي پکور کې بلس کسانی او یو کس به منزله پاسي او نه کسان به مونږ نه کوي او اکثر خدای سي نه چټول مونږ نه کوي نو دا د افسوس مقام دی چې پیغمبر علیه السلام فرمایي چې مونږ د دین ستن ده او ته بالکل مونږ ته ګورې نه نو ته مسلمان ځان ته پسوې